زما خویند میند جاڑی دروٹے درکی نیشتا خدای دی لہر سور کا خوشالے درکی نشتا دا غریبو دا کورنو غم کوما دام کار دے چه پردا پدوی پرتوی پدیزلا زما قرار دے. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرغو ابتداء حضرات په خدمت کې حاضر یم. الحمدلله علماء کرام را سره ولال دي. بلال حسین مولانا صاحب دی او ور سره خپل د جمعات بل یو مدرس دی. د اطلاع کو حقیقت خبر دا کوم چې الحمدلله دا څومره ټیم شو او بلال حسین مولانا صاحب ماته 76 سکار نه دی ویری. یو میسج را کړو د یو پردي کار د لپاره خپل مدرسې د لپاره نه د دې ماشومان د لپاره که تاسو دا چته ګورئ نو دې باندې زما په خیال چې دغه څه غیا میا پرته دا یو څو کړی دی پی دغه سودا ده دغه چې کم د کورغه کټ بستر ده کم یو کټونه دي یا سامان دی وړه بونه دي دغه صندوقونه دي دغه په دې کوټه کې پراته دي. استاد سره حقیقت خبره چې د درد او تکلیف هغه چاته پته لري چې بچا یا ترشي یا چا سره د انسانيت خدمت یا د هغه تکلیف او درد هغه پړ کی دو میسج کو دغه میسج جواب مانه دی ورکړ زه پورن دل تراله ما دغه نیازلی دي زمونږ د کلی خپل سیدونکو د مزدور کار د ډیر زیات انتهایی کمزور دي. د ټیم کې پرې کوټه کې ناشته او دام پرې پردې کوټه کې ناشته دغه سفر باندې وته کړې مړې چولې دي او ډیر زیات انتهایی او تکلیف دي. دغه پوچی پوچی ماشومان دي د بارانونو پته نه لګي بارانونو مر روان دي یا دغه شان نور د آسماني د پاتو څه پته نه لګي. د سره خپل موبایل نشته زه سره د خپل تنظیم د طرفه په دې اوس وخت چې کوم دې فورن زه اتفاقی علمه 5000 روپے امداد وسره د خپل تنظیم د طرفه کو دا غین علاوه ټول مسلمانانو ته دغه درخواست چې د سره خپل موبایل هم نشته. د بلال حسین مولانا صاحب نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 0348 9427 0348 9427. دغه ویډیو چې کوم دا به خاص د الله د رضا لپاره شیر کوي د دې ماشومانو لپاره به دا شیر کوي چې د دې چې دا کومه کلمه دا کومه سخت ان شاء الله کوشش وکړو چې په دغه کې سنا سدي سره څوک نه څوک امداد وکړي ان شاء الله چې دې چته یو کوډګې سره په باد شي. دې ما په خیال دي چې په دې لار کې مونږ راتلو لوګون ته یو کندرې خې جوړې دي نور به خبري استادو کې دا زموږ د تنظیم د طرفه او استاد یو څو خبره تاسو کې دې باره کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بس زما محترم مسلمانان ورونو اسلام صرف د عبادت او تعلیم دا نه ور کوي بلکې د سره سره د انسانیت تعلیم ور کوي چې کله یو مسلمان ورور دا په تکلیف کې نو د تمام مسلمانانو دا ذمہ داری ده چې د مسلمان ورور تکلیف اوچت کې د سره مدد وکړي. نو دا زموږ مرګره هم دی گاونډي هم دی مقتدی هم دی نو دې په تکلیف کې دی تاسو ته درخواست چې ان شاء الله د سره پوره امداد وکړي. الله تاسو ته جزای خیر درکړي. وصلی الله علی النبی الکریم.